وقد يقال أن ما به الشيء هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية ومع قطع النظر عن ذلك ماهية. غرض علامه تفتالاني رحمه الله ديرنا فرق واضحول می فمنځ حقیقت او فمنځ هویت کې او دا وإن دي چې دوی په منځ کې اتحاد اگر ذاتی لیکن تغیر پکې اعتباری وي، یعنی د الفاظ دي مترادف او کله کله اعتبارا د دې په منځ کې تغیر راشي، ځواب دي متحد دي لیکن د اعتبارات له وجې کوم دي کې فرق راتلی شي. نو غرض علامه تفتالاني د دې نه تنبیه کول په دې خبره باندې چې اتحاد د دې په منځ کې ذاتی وي او تغیر پکې اعتباری وي، فرق پکې اعتبارا واضح شي هغه تبیانی او د دې نه مخکې حقیقت الشیء او ماهیته ما به الشیء هو هغه دې کې ترادف بیان کړو چې دې په منځ کې څه ترادف. وګوره وجه وقد يقال ان ما به الشيء هو باعتبار تحققه حقيقة. إذا داوي مثلا دا حيوان ناطق دی حیوان ناطق د وجه د دې په سبب سره د انسان ته په د انسان تحقق شو، دا څه وایي چې د حیوان ناطق په سبب سره د انسان ته د دې تحقق ملو شو، د اعتبار سره په د حیوان ناطق واخل د دې بیا حقیقت وایي چې بیا څه حقیقت وایي. دا حیوان ناطق په دې اعتبار سره ورته د حیوان ناطق د وجه نه د انسان ته تشخص ملو شو، تور څه ملو د حیوان ناطق بیا هویت وایي. تور ته ځان خبره ده ګرانه په نشته اړیته وسانه ده دا حیوانات فکر واخله اعتبارات په دې په دې اعتبار سره لا ملحوظ ځانتا او په خپل وجود ذهني کې ونیسا چې د دې د وجه په سبب سره د انسان تحقق شوی، یعنی وجود ورته ملو شوی په خارج. صحیح ده؟ نو کله چې د انسان تحقق او وجود په خارج کې ملو شوی د حیوانات په وجه نه په دغه وخت کې حیوانات ته حقیقت وای وته دا حقیقت د انسان دی، حقیقت د چا دی؟ انسان. او په دې اعتبار سره چې د حیوان ناطق د وجه او د دې په سبب سره د انسان ته تشخص ورو شوی او دا مشخص شوی، د اعتبار سره د حیوان ناطق د انسان لپاره هویت دی، دا انسان حیوان ناطق څه شوی؟ هویت. دغه خبره او امدا وجه چې کله چې دا د حیوان ناطق په دې اعتبار سره واخلي چې په معنا د وجود سره واخلي، یعنی دې په وجه باندې انسان ته وجود ملو شوی دی، په دې اعتبار سره ته حقیقت وي، نو بیا حقیقت په دا وخت د وجود مترادف، حقیقت په دا وخت چې لکه چې انسان ته په وجود خارجي ملو شي په خارج کې نه سلام دا حقیقت په دې د وجود مترادف کړو حقیقت القائل سیدی حقیقت د انقاط دا یو طائر ذات ویل نه دی ځکه چې حقیقت خو ویل شي وجود خارجي ده او دا وجود خارجي شته نشته. تاسو انقاو نه لري کنه انقاو په نفسه ور په خارج کې څه صرف د پوښتنه هیڅ تاسو ویلي کتابونه کې چې نبی په وخت کې وا او وخت مدارانه دوی له غټه برغه وا ماشومان به تقتل انسانان به تقتل پنځه کې بول څه دا وخت د مینه خلق راځي تعالی دعا وکړه برغه خدای پاک روکش دا مرغه د نبی په دعا باندې بیا یوروش. نو دا انقاص صرف چې کوم دی لوب پاتې وجود نشته، وجود نفس الامری ذکر نه او وجود خارجي واقعي نشته. نو حقیقت چې کله د وجود مترادف کې وجود په معنی واخلي بیا حقیقت الالقاب السیدی دا خبره سوی. وقد يقال ان ما به الشيء وقد يقال انما به الشيء اصلا انما به الشيء هو قال يقول نفسر هذا بس إني لكن يوقع بيان في الذهن كذاك نفسه الاستيقاظ سر النخيل ولا ذلك كله إذا قال يقول نفسر عشان عم يشبه إني وكلا كلا لا قال يقول بمعنى النفر بدأ وقت ودا النيمة كلا شقاء قول بمعنى ذن سرية ودا وحغينا بس كمراش هو بيأتي الني. وقد يقال وقد يزن بمعنى وقت بيأ أنه يأتي وقد يقال إنما به الشيء هو أغا شفاغي سر ذي شيء تشيئت ملاويه باعتبار تحققه باعتبار تحقق ذي شيء لرا ذي شيء تشيئت ملاويه باعتبار تحقق سر يعني باعتبار وجود ذي سر لدي اعتبار سر ذي إنسان أصل تحقيقة سوى شيء الإنسان أصل له وقسوه بهوال لا تخذ كان ذي أصل تسوى له وقسوه شيء حقيقة خير. وباعتبار تشخصه هويته الهوية يوم أنا خدا ذا ذكر تشخص عمدا من التمران
د هویت یو معنا وجود خارجي دی دا معنا بدل تناقض ده هویت بل معنا څه ده دا هو نه وته دی خاله هو نه د هویت دوه معنا د وجود خارجي وجود خارجي ولا معنا مناقض ذکر وجود خارجي ولا معنا په حقیقت کې واغ په بدل ته مخلوق د تغیر بیا د حقیقت او د هویت په وسط کې نه ها او په دې اعتبار سره چې د حیوانات د وجه د انسان ته تشخص ملاويږي د اعتبار سره د حیوانات ته وسوي هویت ورته او د اعتبار سره قطع نظر د ارسل د لا شرط شی په درجه کې واقع د حیوانات چې حیوانات اصل لپاره د انسان برابر خبره د انسان ته تشخص ملاويږي او کنه برابر خبره د انسان ته وجود خارجي ملاويږي او کنه لا شرط شی په درجه کې واقع د حیوانات بس دا حیوانات اصل لپاره انسان لپاره دې اعتبار سره په حیوانات واخلي نو دغه حیوانات ته بیا څه ویل شي ماهیت ویل شي ماهیت ویل شي یو څه شو حقیقت شو یو هویت شو یو ماهیت شو حقیقت د حیوانات ته په څه اعتبار سره وي په څه اعتبار سره دې حیوانات په دې اعتبار سره چې دې انسان د وجود ملاوي کې خارج کې دغه حیوانات ته بیا څه او دې حیوانات ته با هویت وې په دې اعتبار سره چې انسان ته تشخص ملاوي صحیح ده او په دې اعتبار سره چې دا اصل لپاره د انسان غمز نظر د هویت ته دینا غمز نظر د حقیقت ته دینا د حقیقت ملاويږي د انسان ته په کنه تشخص ورته ملاويږي او کنه غمز نظر د ارث نه د شرط شی په درجه کې واخله اصل دې لپاره د بیا څه ویل شي ماهیت دا فروق اعتباریه شو د حقیقت ماهیت او د هویت په منځ کې او اشاره وکړې دې طرف ته چې اتحاد ګورې دې په منځ کې ذاتی ترادف شته تغیر پکې اعتباري نه وقد يقال ان ما به شيء هو باعتبار تحققه حقيقه وباعتبار تشخصه هوية وما قد النظر عن ذلك أي عن ذلك المذكور وهو اعتبار التحقق والاعتبار التشخص لذلك مشار الله ولا بر مذكوري شغال اعتبار التحقق ده بهارف وين كلا او اعتبار التشخص ده لو لدينا شغل دي نظره کی بماهیت بیا ولې حوالات تسوي ماهیت شوی دې پر خبر پرش اوس مخ کې وي والشيء عندنا هو الموجود لا شيء له په نسبت باندې موجود مترادف راځي په معتدله باندې معتدله وي مخکې مدا مثلا راشي ان شاء الله او وی چې شی چې دا معدوم لمرضي او موجود لمرضي یعنی دا لفظ شی چې دا حقیقت په معدوم کې هم او په موجود کې هم او ورته وایي چې شی د دې حقيقي معنی الموجود دی د شی اطلاق د کله حقیقت دې دا په څه باندې کې موجود باندې مجازا د شی اطلاق په معدوم باندې کې خو هغه اطلاق مجازي وهو فرع للاصل هغه اطلاق مجازي اصل نه او معتدله وی چې دا شی اطلاق څنګه دی په معدوم باندې هم حقیقت کې او دا رنګي په موجود باندې هم کېږي خلاصه چې معتدله وی چې دا شی دی دا مشترک دی د معدوم او د موجود په منځ کې او اهل سنت والجماعت چې دا د شی حقیقي اطلاق په موجود باندې کېږي او مجازي اطلاق کله کله په څه باندې کېږي چې هم چې دا قرینه وایي مجاز قرینه وایي کنه هم چې هغه څه وایي قرینه وایي ولم تكن شيئا قران کې الله پاک فرمایي وقد خلقتك ولم تكن شيئا كما پیدا کړې دې مخکې ولم تكن شيئا شيء نه یعنی معدوم وي د معدوم د شیء نفي وکړه معلومه چې معدوم شيء نه دی او کوم دی چې معدوم د شيء ویل شوی دی چې معدوم ممکن ده نو هغه کې څه هغه کې مجاز دی نو اشاره کې ترادف ته چې ګورګا موجود مترادف والشيء عندنا الموجود او شيء د په دې باندې چې کوم موجود ته ویل شي بیا دا اوس اشیاء واضح شو حقیقت واضح شو او تراش ثابته ده مخکې وجه د ثبوت تحقق وجود او دا ټول الفاظ مترادفه دي د متن داخلي نه پس شاله تاسو وکړه ثبوت تحقق وجود او کون چې راځي الفاظ مترادفه عملي دې جمله کو یو وضاحت د متن کو دویم غرض دل ترک کولی په معتدله باندې معتدله وی چې نه دا ثبوت چې د وجود مترادف نه دی بلکې ثبوت اطلاق په معدوم باندې کیږي لکه څنګه چې شی اطلاق غوي په معدوم باندې کیږي کنه ثبوت اطلاق په څو چې یو معدوم شي چې معدوم ممکن او هذا ثابت الذات اطلاق تكون شيء اذا كان الشيء المعدوم ممكنا فيصح ان يقال هذا ثابت لا توقع معتدله وي نو دلته اعتراض وجنا ثبوت مترادف ته وجود سره او وجود د معدوم سره د مخالف دي ځکه لا ثبوت ته وجود او د موجود سره مترادف شو معنی لا شو چې معدوم سره د ځمکې وسوي والثبوت والتحقق والوجود والكون الفاظ مترادفه اداء الفاظ مترادفه ترادف ستوي كثرت الفاظ اتحاد د معنا كثرت الفاظ
اتحاد معنا چې د سیس د پر الفاظ دي او معنی نه دي او دا د لغت مسله ده لغت ورته متعین دي د الفاظ مترادف دي اهل لغت په دې باندې مستقل غټ کتابونه لیکلي تاسو کتلې الالفاظ الكتابيه دا د عبد الرحمن الحمزاني لیکلي بهترین کتاب ده کتاب الالفاظ الكتابيه الالفاظ الكتابيه دا غیرون دی او تقریبا ما د پروفیسور د شو له مخکې وصل روزنه مخکې کراچۍ سره د انت بالاصل مستوى ممتاز اتکاله پس انا مستمر سنه کاله پس هذا الالفاظ الكتابيه عبد الرحمن الحمزاني بلوش مخکې د پروفیسور او د خلص قرات جيده بلاش او الالفاظ المترادفه قانون سره چې کوم دی یو جعفر بن قدامه کتاب لیکلی لام برابر کې او امام اسماعیل چې د فن امام دی په دې باندې کتاب لیکلی مختلف لفظه واتفق معناه مختلف لفظه واتفق معناه چې الفاظ مختلفه معنی متفقه پېښو هغه د بهترین کتاب دی ښا ابو مدرسه الفاظ باندې بل یو جامع ترین کتاب لیکلی صحیح دی چې لیکلی جامع کتاب دی نه الفاظ بل کتاب نشته دا علم دی د شاته ورنای وشرعة الوارث في المترادف والمتوارث سمعي چې د ایمان ذکر علم بیان نزعة الرائد وشرعة الوارث في المترادف والمتوارث یو کتاب پسې زه 2 کاله 3 کاله څلور کاله په تلاش کې ګرځېدل زمانه مکتبې خپل کہانی ده زم چې خود نوښت کړي د خپل کتابونو حال پکې دا مې ارمان او دا باندې کوم زه خو بوډا شم به شه د درسونو دغه شم غړي طرف ته کېرم او خلوت نشین شم او الله توفیق شامل حال نه بلی کوم خود نوښت ادا وکیلی کې چې طالبانو تاسو د کتابونو د کوم ځای ملاوي راشم په دې چل وایي کتابونه حاصل کړي یو کتاب په سلی ونی سپیره نه ګرځي پېښه وایي کتاب بکر نوربي کتاب قدیمی له چاپ شو کراچۍ کې هغه ملونه شو قدیمی سره لاړ یو رسار مخام پورې په سخت ګرمۍ کراچۍ کې په یو کې خانه ګرځي او خلیو کپلو کې موږ زینو اخره کې راځه غری سره په بل مستوى کې ملوش دا شاته وصل نو قدیمی ګره بل مستوى کې راځي ملوش دا الالفاظ نجة الرائد وشيرة الوارث في المترادف والمتوارث دا نو بیرخه ابراهیم الیازیری کړي او دا مخکې د بار جام شو اوس جماعت اسلامي ول منصورین هم چاپ کړي ښه جماعت اسلامي ول دې کوم نه چاپ کړي جماعت اسلامي ول اوس اردو دار نه کړي ښه بل فهمي کې مو پریږدي اګوس کا عربان خلک شته عربيان خلک پکې او وخت له چې موجودي له عربي نه واسطه اوس د موجودي داسې دایبي راوځي چې په عربي باندې تسلط دا وجه چې په هغه وخت کې د خپل کسان په عربو کې پیدا کړو فیصل ایوارد چې کومه موجودي ورسته تاکم دی باندې فیصل ایوارد واسطه تر دې خو ورکیم دا تعصب دی چې کوم ځا خیالي خلک غینه ورکی فیصل اور هغه واسطه ما وقفه نو اوس انوجه الرائد مترادف ولا الفاظ الكتاب چې هغه مسؤلیت ولا کړی ما دا دیو مرګي زول چې دې ښه کتاب دی ښا ځان لوخت دا کتابونه ګوره دي انسان په علم کې ترقی راځي ایو بل کتاب دی او په مشترک باندې هغه شتنه خلی فوق قيل دې دا خبره پوره شو نسوي والكون ثبوت تحقق وجود او كون چې د الفاظ مترادفه دي معناها بديهي التصور معنا دې څه بديهي التصور يعني دا ټول چې دي كون وجود تحقق ثبوت دا او دا ټول چې دي هغه د دې تصور بديهي دا غني الفاظ دي هغه پلان کې څه ثابت دي ثابت ثبوت یو بدیهی لفظ دی کون یو بدیهی لفظ دی فلان شی مکان دا ټول چې کومه بدیهی الفاظ البته په وجود کې دا محققین او اختلاف ته چې وجود دا بدیهی دی په نظر دی ولیکن امام رازی رحمه الله د محققین رائے دا چې دا بدیهی وجود او د نور منطقيان رائے دا دیرو چې دا وجود چې دا نظر دی امور عامه کې شر مواقف کې په مرصد اول کې تاسو د امور عامه وای او تکمیل کې به وای ان شاء الله کوي تکمیل خاله په تکمیل کې په مرحله اول کې په وجود باندې شپږ صفحې بعد وجود چې دا تقریبا شپږ صفحې باندې صفحې دا وجود چې دا د دلیل کله باندې کې په دې باندې بعد یا مولانا رحم الله من جمله دې دلایل یو دلیل دا ورکی چې وجود چې دا مطلق دی او دا جزء وجود دی یا وجودي دا جزء ثاني وجودک یا وجودي دې لپاره څه دی جزء دی او وجودک ستا وجود او زما وجودي زما وجود دا باندې دی کنه د دې کوم دوه جزء یو وجود یا متکلم یا یو وجود او کار مخاطب نشه وګڼه نو دا بدیهی او دا کل او دا وجود په جزء دی او بداهت کل مستلزم لبداهت تشالره تجزء چې کل بدیهی چې جزء په کل ځکه
د کل د تصور مخکې د جز تصوري د کل تصور باندې کې جز زید القائمون مجموعي تصور باندې کې زید القائم ځان تصور نو بداحت د کل مستلزم مثال وړ بداحت د جز لره امام راضي په ډیرو دلایل کې دلیل دا ورکړي چې دا وجود چلی دا نه بدیهي دي نه بلکې څه دي بدیهي دا یو مسله شو دا مثلا ته علماء دا چیري چې دا وجود ذهني ثابت دی او کنه نو د متقدمینو متکلمینو په دې باندې وجود ذهني نه ثابت وجود ذهني هغه کې وجود ذهني ثابت شي د نار د تصور په صورت کې ما احراق لازم شي دا نار تصور دی وکړو د ذهن موسوي وجود د نار په انسان تصور کې ذهن نسوي معلومه شي وجود ذهني نشته معلومه شي چې نشته وجود ذهني لیکن علماء ورته نور علماء بیا جواب کوي متأخرین متکلمین چې دا حقیقت دا چې د وجود ذهني لپاره خپل عوارض دي او د وجود خارجي لپاره خپل عوارض دي د نار سره اله احراق راځي چې کله دا په خارج کې راشي معلومه شو چې دا نار چې دا د عوارض د وجود خارجيونه دي ثلج دي ثلج وره دې سره يخوال ان راځي چې کله دا وجود خارجي ته حاصل دي یعنی دا د عوارض د وجود خارجيونه دي د وجود ذهني خپل عوارض دي لکه فرح حزن وفرح چې خوشالي او حزن چې دا خفقان دا عوارض د وجود ذهنيونه دي دا كان وجود خارجي د حزن څخه وجود خارجي نشته وجود ذهني وجود د ما حاصل او وجود ذهني دی فرح شو حزن شو سرور شو خوشالي شو د وجود ذهني خپل عوارض لکه فرح حزن او د وجود خارجي خپل عوارض لکه د نار لپاره احراق شو او د ثلج لپاره اخوال شو برودت شو دا عوارض د وجود خارجي برحال اقول اساسا چې وجود خارجي ثابت دي وجود ذهني ثابت دي دا وجه ده چې فلسفه رستنی فلسفه دي او دا غره متکلمین متأخرین چې دي د ټول وجود ذهني اثبات کوي ښا وجود ذهني د فلسفي آثار چې دي دا مرتب کی په وجود خارجي باندې بس وجود ذهني باندې د داس آثار وي چې هغه وجود خارجي سره تعلق ساتي کوته تصور په ذهن کې کوي باغی اثر نه مرتب کی اثر په کله مرتب کی چې کله وجود خارجي راشي مثلا د نار تصور دی وکړو او د دې سره څه د اثر دی هغه نه مرتب کی ځکه دا د عوارض وجود خارجيونه چې وجود خارجي دی راشي نو اثر د احراق بس شي مرتب شي دا مخکې ویا فقيل فالحكم بثبوت حقائق الاشياء يكون لغوا بمنزله فرض الامور ثابته قلنا ان المراد به ان ما نعتقده حقائق الاشياء ونسميه بالاسماء من الانسان والفرس والسماء والارض امور موجوده في نفس الامرين كما يقال واجب الوجود موجودا وهذا كلامه فيه دا غير مسألة فيه واعتراف فيه دا قواعد مثلا دي ذاتنا حقائق الاشياء ثابتة بدي ذكي دا حقائق الاشياء مبتدانه ثابتة ونسد خبر يعني حقائق الاشياء موجوده او ثابتة ونسد محمول او دا قيلنا چې د محمول حمل با موضوع باندې الکه چې دا محمول کله یو نوې فائدہ تعالی درکې کله دا محمول مغایرت نه لري د موضوع سره نوې فائدہ تعالی نه درکې د حمل غړي چې د حمل اولی وي لکه انسان زید وش دا زید حمل په زید باندې نه سيولې زید دی بس اوس دا خبر دا محمول زید چې ته حمل کې په دې موضوع باندې د محمول زید او د موضوع زید په منځ کې هیڅ تغایر نشته او چې کله هیڅ تغایر نشته نو فائدې تعالی خبر نه درکې دا خبر او دا موضوع دا محمول بیا صحیح نشي ځکه چې کومه خبره ته په خبر کې بیانې او په محمول کې بیانې هغه خبره په موضوع کې زید دی نو دا زید محمول کې څه کومه خبره بیانول غواړي په چا کې شته په موضوع کې د مخ کې موجود زید فائدہ دې نشته لهدا دې ته حمله اولی وي حمله اولی سره باطل دا خبره دې کې حقائق الاشياء ثابته دې کې حمله اولی ځکه دا په خپل وې چې اشیاء او حقیقت یو شی دی ودې چې شی موجود سره مترادف دی بیا دې چې ثبوت وجود حقیقت تحقق دا ټول شی مترادف دي او ثبوت مثلا لفظ مترادف دي معلومه شو چې تحقق شی وجود ثبوت كونه دا ټول الفاظ مترادف دي معنی بالکل متحده ده معنی څه متحده ده نو حقایق الاشیاء په معنا ثابتات سره ځکه حقیقت چې دی تحقق او ثبوت یو شی نه دی شی د وجود سره مترادف دی وجود د ثبوت سره مترادف دی نو معلومه شو چې شی د ثبوت سره مترادف شو کنه د شی په معنا ثبوت سره شو کنه نو حقایق الاشیاء دا عبارت په منزله د الثابتات سره شو دا عبارت په منزله سره شو الثابتات د عبارت ذات شو الثابتات ثابته او دا هم لوري دا څه دی حمله اولیه تغیر نشته د موضوع محمول په منځ کې لهدا
حمل د ثابتتون په ثابتات باندې دا سیدره نو دا عبارت د مصدق لغوه ده پېښه دا اعتراض وکړي ښا یا دا څه وایي چې دا حقایق الاشیاء اصل کې عبارت الثابتات او ثابتتون شو او دا بیان کړي الامور الثابته ثابتتون یعنی الثابتات ثابتتون الفقار او ثابتات اسم فاعل او اسم فاعل اکثر صفت واقع کی فصحاو په کلام کې راځي واقع کی صفت واقع کی نو دا د پاره د صفت دا واقع شي نو دې لپاره یو موصوف راکو الامور د امور نور څه حیثیت نشته ورکه چې دا د حقیقت باندې ویلي چې دا الامور ثابتتون چې دی ویلي بدا څه کې د حقیقت امور د حقیقت ته عبارت حقیقت او امر چې دا مترادف دا خبره کوي دا خبره صحیح ده الامور الثابته ثابتتون دا الامور موصوفه ثابته صفت دا امور ذکر وخت کړي چې د فصیح کلام سره راځي چې موافق شي دا ثابته اسم فاعل له او اسم فاعل الثابتات او ثابتات اکثر چې کوم صفت یو موصوف واقعي د فصیح کلام سره د موافقت تفرد الامور وخت کړي سره د دې غرض لپاره وایي دا نشي الامور د تحقق سره سره مترادف نو بهرحال دا ترکیب د حقایق الاشیاء او ثابتات نه لارو چاته الثابتات ثابتتون تا یا الامور الثابتات ثابتتون دا حمله اولی په دې کې څه فائدہ نشته لهدا کلام لاغو شو دا به درازو د جواب د ورکو چې جنابو د حمله اولی په اړه وایي چې د موضوع او د محمول په منځ کې هیڅ قسمه تغایر نو او دلته تغایر یو قسمه ماشته یو قسم تغایر شته او د حمل لپاره چې حمل محمول حمله په موضوع ورته لپاره تغایر ما هم کافی چې دا حمل مفید کې کنه او محمول را حمله په چا باندې په موضوع باندې او دا حمل مفید کې لپاره د موضوع د محمول په منځ کې څه کافی تغایر ما لكم تغير كافي ولا التشهادات ده حقائق الاشياء يا الثابتات يا الامور الثابته حسب اعتقادنا او ثابته لا خبر چې محمول شي دا باعتبار نفس الامر او باعتبار الواقع نو ثابته چې محمول د سره واقع او نفس الامر لګو وجود خارجي معتبر او په جانب د موضوع کې چې کوم دی اعتقاد لګوا د اعتقاد او نفس الامر دي ډول کې څه تغایر دي لهذا حمل ثابته په حقائق الاشياء باندې صحیح معنى ذا شو حقائق الاشياء التي كانت في اعتقادنا ثابته في نفس الامر والواقع ده حقائق ده شيء زمو په اعتقاد کې ثابت دي دا ثابت هم دي په نفس الامر کې دا امر صحیح شو کنه دا اعتراض جواب ته به څه راغله دا خبره کې سوې ويا فإن قيل يقول څنګه دا اعتراض چې فالحكم بثبوت حقائق الاشياء يكون لغوا ودا حکم چې موږ د حقایق الاشیاء باندې په ثبوت سره لګول دي دا حکم د ثبوت لغوه دي وځکه چې دا حقایق الاشیاء ثابتون دا عبارت دی ورزي دی قول له منګره قول ده الامور الثابته ثابته یا دا سموي چې الثابتات ثابته او دا حمله اولی او حمله اولی کې لغوي قلنا نو ورته جواب کوي چې نه ترى دې کې تغایر شته موضوع معمول په مکه دا موضوع موږ راغستې په اعتبار د اعتقاد د موږ سره او مقبول موږ راغستې په اعتبار د واقع سره او د واقع د اعتقاد کې څه تغایر نه وکړه قلنا ان المراد به ان ما نعتقده حقائق الاشياء ده نعتقده اول مفعول لي وحقائق الاشياء مفعول ثاني حقائق الاشياء سري مفعول ثاني يسوي لهغه چې موږ اعتقاد ساتو دغه مذکور نعتقده حقائق الاشياء چې موږ په خپل اعتقاد کې ساتو د حقائق الاشياء دي ونسميه بالاسماء او بیا دې موږ ورکو په خپل عقیده کې په خپل اعتقاد موږ چې کوم اعتقاد ساتو نو موږ وایو چې دې اشیاء لپاره حقیقت ثابت دي او بیا موږ دې نمونه ورکو په خپل څه اعتقاد کې لکه من الانسان والفرس والسماء دا من الانسان دا اسماء لپاره بیان دي یا فإن المراد به ان ما نعتقده اذا ما موصوله شيء دا ما لپاره بیان جوړ لپاره بیان جوړ شي هرڅه پوری کړه دا من الانسان والفرس والسماء یا بیان دا ما نعتقده کې ما لپاره یا د اسماء لپاره خاص جوړ ویل شي وګوره موږ چې کوم امور ورغدو د انسان او فرس او سماء او ارضنا ودا امور موجوده دا خبر بیان شوخه دا امور موجوده في نفس الامر فواقع دا حمل مقبول په موضوع باندې شو مفید چې تغایر راغی په اعتبار د اعتقاد نفس الامر سره د موضوع مقبول په من كما يقال لك دي مثال لازم واجب الوجود موجود لك واجب الوجود دا موجود او موجود سره دا مقبول او کله تم دا اعتراض چې واجب الوجود تا د جانب د موضوع کې په خپل وجود وي واجب الوجود واجب او بیا په وجود حمل کې موجود حمل پکې نو اخو په جانب د موضوع کې واجب الوجود وجود اشتا او بیا په موجود د وجود حمل کې دا حمل اولی دی هذا غیر مفید دی دا غیر جواب دی چې واجب الوجود في اعتقادنا موجود في نفس الامر والواقع والخارج دا تغير کافی دی
نو كما يقال واجب الوجود موجود، وهذا كلام مفيد، دا كلام مفيد ربما يحتاج الى البيان، لغو كلا بيان محتاج اكيد غير بيان مخكر روان.